أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 110 او 11 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د آیات کې نو اولنی آیات کې دو واقع دي کې او یو واقع چې نو هغه آیات نمبر 3 کې آیات نمبر 2 کې ده. اولنی آیات کې د متعلق چې نو هغه لیکلي تفاسیرو کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه دعا کوله. نو دعا کې چې نو هغه د څنګه چې د دعا آداب دي چې درود شریف په وای د الله چې نو هغه حمد و ثنا به وکي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي چې یا الله یا رحمان یا رحیم. نو چې داسې اوې نو ابو جهل او سنور کافرانو دی اوې دا څنګه چل دی وی مونږ ته په خپل وای چې تاسو د یو خدای عبادت کوئ او الیاذ بالله د دوی خپل مرزي ده. نو که په خپل نو هغه دوا او درې خدایان رابلی نو څه مسله نشته او چې مونږ د دوا او درې خدایانو عبادت کوو نو بیا وای دا ناجایز دی او حرام دی د نو کفر دی. الله جل جلاله په هغې باندې د دې آیات د اولنۍ حصہ فله الاسماء الحسنى د دې پورې دا حصه چې نو الله پاک پې راولېږله چې د الله رب العزت دپاره چې نو هغه تاسو رابلی الله پاک او که امید الرحمن او یا تاسو بلی چې نو هغه دعا کې یادوي رحمان ایما تدعو فله الاسماء الحسنى کم یو نوم سره چې هم تاسو دعا کول غواړئ نو د الله دپاره دا ټول ښکلي نومونه چې نو هغه د الله دپاره دي. ځکه رحمان او رحیم دا د الله رب العزت نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نشي کېدی. نو د دې وجې نه چې نو هغه دا د الله نومونه دي په دې سر رابلی په دې کې څه حرج نشته. دې وجې نه حضرات چې نو هغه لیکلي چې د الله رب العزت یو نوم چې نو هغه څه دی اسم حقیقي دی هغه الله دی او د الله نه ما سوا چې څومره هم د الله تعالی نومونه دي نو دغه نومونه چې نو دا صفاتي نومونه دي. بیا دا څومره نومونه دي نو تفسیر د جامع ترمذی په حاشیه باندې لیکلی چې 1000 نومونه دي. تفسیر نو ذخیرۃ الجنان کې لیکلی دي چې الله تعالی چې نو صفاتی 5000 چې نو هغه نومونه دي. عام د قرآن پاک او په دې باندې چې کم راځي نو دغه 99 دي. دغه 99 نومونو متعلق حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي من احصاها او یو کې نو هغه من حفظ دی چا چې دا یاد کړل چا چې دا حفظ کړل او دا نومونه یاد کړل او د دغه متعلق عمل وکړو الله جل جلاله به د انسان چې نو هغه جنت ته داخلي. نو ځکه الله وی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الله هم الله دی او رحمان هم رحمان دا د الله ذات ویل کېږي صفاتي نوم دی. لکه څنګه چې مونږ دنیا کې ګورو یو کس د هغه چې نو هغه ډېر شي نومونه وي صفاتي نومونه چې نو هغه د هر انسان چې نو هغه کېدی شي که نه یو یا خپل اسم اسم ذات چې ورته ویلی کېږي د هغې نه علاوه چې نو هغه بیا ډېر شي نومونه نو داسې نه چې ډېر شي نومونه دي چې دا اوس نو هغه ګڼ کسان دي نه د یو کس وي خو نومونه چې نو هغه په ډېرو نومونو بللی کېږي. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. د دې متعلق نو هغه تفاسیرو کې لیکلي دي وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام منځ کولو نو مانځه کې تلاوت په جهر سره کولو ماښام ماسخوتن او سحر منځ کې تلاوت نو هغه د جهري دی. ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې تلاوت نو هغه سري دی. نو جهر منځ نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام کولو نو چې کله جهرن کولو نو په دغه باندې کافر له بقار ورتلو تیش کې براتلل. نو دوی چې کله په غوسه او تیش کې راغلل نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم بدردي شروع کړی. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو هغه هم بدردي ویل چې نو هغه شروع کړل. نو الله جل جلاله نو هغه د آیات راولې کلو ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها
نو چې نو هغه خپل منځ باندې ډیر زیات په جهر سره چې نو هغه هم وایا ولا تخافت بها او بالکل رو پټ پټ چې نو هغه هم وایا ځکه بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام د سرو ویلو چې شاته کم مقتدیان ولا غوی بیان اوریدو نو بیا دغه حکم رالو ولا تخافت بها وابتغي بین ذالک د دې پمینس کې چې نو هغه یو لار اختیار کړي چې نه ډیر تیز اوازي چې ورست دا غوی بیا کنزل او بدر دی ایزای مسلم نه کوي او نه د سرووي چې تاسو سره کم مسلمانان راغلي چې دوی مستفید کیږي دوی دغه قران او د سیم نه چې دا غوی نه پټ شي دغه شانت چې نو حدیث مبارکه کې راځي تفسیر د صورت کېږي جامع ترمذی جلد ثانی چې نو هغه کتاب التفسیر کې پاغي کې روایت نه هغه مفهوم دا نه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو پیرچ نه نو هغه ماسوتن د شپې چې نو هغه تیر ودو د عمر رضی الله تعالی عنہ په قرباني تیر شو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قرباني تیر شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په خواج کې تیر شو نو هغه بالکل رو چې نو هغه تلاوت کولو او چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ خواط باندې تیرېدو نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په تیز چې نو هغه تلاوت کو کله چې سحر شو حضور علیه الصلاۃ والسلام منځ وکړو نو مانځنه بعد نو هغه د دوه حضرات شیخین راغوښتل نو ابوبکر رتا بیګات نو هغه تلاوت کو خو ډیر رو لګیاوي دا ولي نو هغه د الله رسول ما چې د چا سره مناجات کول نو هغه ته مې اورولو او الله رب العزت نو هغه پر وړه کې هم د خبره اوري نو ما ذکر ورکول نبی رسول الله والسلام ډیر ښه خو ویل کوټی نو هغه په اوچت आवाज وایم بیج نو هغه د تو عمر رضی الله تعالی عنہ ته عمر بیګا نو هغه ته تلاوت کول خو ډیر په چغه لګیاوي ولی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته د الله رسول وی ما وی چې دا غافل او د دوی په بیدار کم او شیطان چې نو هغه په وزغلو نو دی وجه ما چې نو هغه دومره تیز ویلو نبی رسول الله والسلام ډیر خدي خو له کوټی چې نو هغه د خپل आवाज کم دین اوس دوه خبرې چې نو هغه معلومه شوي یو خبره خو چې نو هغه دا معلومه شو چې په هر څه کې اعتدال پکار دی زیات نه نو هغه نه په یو شي کې ډېر کمې کول نه ډېر زیاتې کول دویم چې نو هغه دا شوله چې د چا متعلق یو عمل یو خبر وای نه نو ډایرک رد او تنقید نه دی پکار مخکې چې نو دا هغه نه په تپوس کول غواړي چې د عمل په دې طریقې کولو د منشه سوا لکه څنګه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا غوښتل او د صحابه په مخ کې دا غوی نو تاسو وکړو دا غوی منشي چې نو هغه معلومه کړ چې په کم نیت په کومه منشه باندې چې نو هغه دوی دا کولو نو دا غوی ورته خپل منشه چې نو دا غي اظهار وکړو دیو جن حضرات چې نو هغه لیکلي قرآن پاک تلاوت نو هغه سورۃ اعراف کې مخکې مونږ د قمصلو ویلی نو دا غي کې دا دی چې کچرته د ځان له یوازې وي او نور چاته چې نو هغه خلل نه واقع کیږي نو بیا د په تیز باندې لګ تیز اوچت आवाज باندې چې نو هغه تلاوت کولی شي د پاره د دې چې زړه باندې اثر کیږي زړه ته کوزيږي او بل سره چې نو هغه په موز یا هغه په دعا په عبادت کې خلل ناراضي نو دغه شانتي کولی شي او کچرته نور خلق وي بل کس په مازه کې یا هغه په عبادت کې خلل لازم نو بیا په کار دا چې پټ چې نو هغه خپل تلاوت کوي دویم چې نو هغه مسله ادب مانځه کې د لیکلي دي چې د امام په ذمہ دار دي چې د مونږ کله کوي نو دومره आवाज باندې کوي چې د شاته اولنې صف او دویم صف کې خلک چې نو هغه आवाज بلا چې نو هغه لوډ سپیکر بغیر د میک نه چې نو هغه دا اورېدې شي بعضی خلک چې نو هغه اکثر دومره په اوچت आवाज چې نو هغه په تیز لګي چې بهر د لری پورې چې نو آسی आवाज اورېدل کېږي او سې چې نو هغه د سیو کې چې هغه بالکل چې نو هغه څوک نه اوري نو د سې درمیانه انداز باندې چې په خپل باندې اولنې صف دویم صف پورې आवाज چې نو هغه رسي نو دا کافی دی نو الله رب العزت وی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا او یو قول مګدام معاشر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د تفسیر خازن ذکر کړي چې دا آیات نو هغه د دعا په باره کې نازل شوی خبر صحیح چې نو هغه د قوړم باندې د دوړه قولن چې نو هغه کې دی شي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا د متعلق نه هغه واقع لیکلی وای چې په دې آیات کې الله رب العزت نه هغه په دریو پر قوبان چې نه هغه سلور باندې رد وکړو اولنې فرقه نه هغه د يهودو دویمه فرقه چې نه هغه د نصرانیو ده دریمه د مکه د مشرکانو او څلورم چې نه هغه صابئین او مجوسیانو
په دې باندې الله رب العزت په دې یو آیات کې چې نو هغه په دې څلور واړه فرق باطلو باندې چې نو مذاهب باطلو باندې چې نو رد کوم. اوس د غرض څنګه وکم نو یهود او نصارو د دې عقیده دا و چې الله رب العزت د پاره چې نو هغه اولاد دی. حضرت عیسی علیه السلام او حضرت عزیر علیه السلام دې ته به د الله تعالی چې نو هغه زامن ویلو. نو الله رب العزت په دې باندې چې نو هغه رد وکړو. قلت وای پیغمبره الحمدلله ټول صفاتونه الله پاک لري. هغه ذات لم يتخذ ولدن چې داغه هیڅوک اولاد چې دی نو هغه نشتی. ځکه اولاد چې کم ځای کې وي هلته ضعف وي او الله رب العزت د ضعف نه چې دی نو هغه پاک دی. اولاد چې کم ځای هلته محتاجګي وي او الله رب العزت د محتاجۍ نه چې دی نو هغه پاک دی. او دویمه چې دی نو هغه دریمه فرقه دی چې نو هغه مشرکین ولو نو دوی به فرشتې د الله لوریانې دي. نو دوی باندې هم رد وشولو. ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. نو په دې باندې رد نه هغه په دې اسکه په مجوسیانو باندې او صابئینو باندې وشو. مجوسیانو او صابئینو به چې د الله جل جلاله د پاره سم مقرب خلق چې نو هغه هم شته چې الله جل جلاله دا غوی چې نو هغه کارونه دغه مقرب خلق دي. نو دغه مقرب کسان دي د الله پاک سره چې نو هغه لاس اخلاص کوي د الله پاک سره کار کوي. نو الله جل جلاله په هغوی باندې رد وکړو. ولم یکن له شریک د الله د پاره څوک شریک نشته. ځکه شریک خو هغه څوک غواړي چې کم سړی د خطا احتمال لري چې زمانه په دې کاروبار کې زمانه په دې کار کې زمانه په دې سفر کې په دې کې و زمانه غلطي کمې کېږي زه به سر ته نشم رسولی تکمیل ته به نشم رسولی. نو چې زما سره شریک داري زما سره چې نو هغه پارټنري نو زما دغه شریک او پارټنر به زما سره لاس اخلاص کوي. نو الله بی ولم یکن له شریک دا الله سره څوک شریک چې نو هغه نشته فی الملک. ولم یکن له ولی او نه چې نو هغه مقرب ځان سره چې نو کسان هغه څوک نشي چې کم سړی چې نو هغه کمزورې وي چې دې سره چې نو هغه کمزورې کې لاس اخلاص وکړي. نو الله وی ولم یکن له ولی د الله د پاره څوک مددگار نشته من الذل د کمزورۍ نه. ځکه الله رب العزت چې نو هغه قادر مطلق ذات دی. نو چې کله قادر مطلق ذات دی نو ځکه الله وی په آخره کې وکبره تکبیرا د دغه الله بیا لوی بیانوي د نور خلقو تعریفات او لوی نه نو هغه قلار شي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت نه تفسیر خازن کې ذکر کړی دا غي مفهوم دا دی. وی حضور علیه الصلوۃ والسلام یو پیر بهر تراوتلو او زید لاس نه چې نو هغه ونیولم. ان کمال قرب ته اشاره ده چې بالکل زو سره دومره نږدې ما اوریدل. زید لاس چې نو هغه ونیولم ما سره چې نو هغه روانو زمونږ د یو کس په خوا باندې گزاران وشو چې هغه ته مونږ وکتل حضور علیه الصلوۃ والسلام ولیدلو. نو دغه کس انتهایی بدحاله هم ولو کمزورې شوی هم ولو. نو چې کله دغه حالت خراب هم ولو کمزوري په هم حضور علیه الصلوۃ والسلام الله پاک مشفق پیدا کړو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د شفقت او د محبت نو هغه تقاضې متعلق نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته حضرت پلان کې ولی تو نو هغه حالت ډیر خراب دی کمزور شانتیم ښکاری او څخه پریشان هم ښکاری. هغه ورته او د الله رسول ما چې نو هغه بیماری را باندې هم ده بیمار هم یما او فقر فاقر باندې هم ده. نو فقر نو هغه ډیر بدترین شیز دی. الله دې زمونږ ټول داغې نه حفاظت وکړي. ځکه حدیث مبارکه کې راځي کاد الفقر ان یکون کفرا نږدې چې دا فقر دا د سړی د کفر چې نو هغه باعث او سبب جوړ شي. الله دې مونږ حفاظت وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي دې ویل نبی صلی الله علیه وسلم ورته ښه وی بیا نو دغه خبر چې نو هغه پر اشاره کړو خراب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ته چلو کدا عمل شروع کا الله بستا بیماریم ختمه کړي او د بیماری سره چې نو الله پاک به تعالی چې نو هغه مال هم درکړي. عمل سو نو عمل ورته دا وی توکلت علی الحی الذی سبوی توکلت علی الحی الذی ما چې نو هغه توکل کړي په هغه ذات چې دا هغه ژوندی دی څنګه ژوندی او بیا به وی الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. قل الحمد لله په زبانی بسوي توکلت علی الحی الذی لا یموت. نو بیا به دا کوي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. دا آیات به سره بیا چې نو هغه د ځان له وظیفه کې بیماری به هم خشي او دی بیا سو وخت بعد نه موږ پای طرف باندې او ودانو چې موږ کا ته اقکس نو هغه ډیر خولي حالت کې
صحتمند چې نو هغه د صحت په اعتبار سره هم ډیر خو او د مال په اعتبار سره هم خپل خوشاله او تازګۍ کې نبی رسول الله والسلام ته د الله رسول تاسو راته کوم عمل خواله عقج کوم دا سره مې الله پاک چې نو هغه د قخ کړه یم الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبران ادعو الله وبلی الله پاک او ادعو الرحمن او یاچنه نو هغه بلی تاسو رحمان ایم ما تدعو کم یو نوم چې تاسو بلی فله نو د هغه الله د پاره الاسماء الحسنا نومونه ټول ښکلي دي ولا تجهر بصلاتک او نه ډېر په اوچت اواز مونځ کوه خپل ولا تخافت بها او مچنه نو په پټه وایا وابتغي بین ذالک ولټو پمنس د دې کې سبیل الله وقل اوای ورته پیغمبر الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دی الذي اغذات لم يتخذ جند وليغا ولدن اولاد ولم يكن له او نشته د پاره شریک سوک شریک فی الملک په بادشاہي کې ولم يكن له ولي او نشته د پاره سوک مددگار من الذل د کمزوري د وجنه وکبره تکبیرا او لوی بیان کړه داغه خلوهی